محترمو مسلمانانو دا یو اهم مسله ده چې د منځ کوونکي مخې ته تېرېدل څنګه دي، او دویمه خبره ده چې د منځ کوونکي مخې ته څومره فاصله کې سړی تېرېدی شي. نو یاد ساتئ، د منځ کوونکي مخې ته تېرېدل ډیره لویه ګناه ده. یو حدیث کې راځي که یو کس ته پته ولګېدله چې د منځ کوونکي مخې ته تېرېدل دومره لویه ګناه ده، نو دی به 100 کاله ودرېږي او د منځ کوونکي مخې ته به تېر نشي. نو یو خدا خبره چې د منځ کوونکي مخې ته به نه تېرېږي، او دویمه خبره ده چې یاره د منځ کوونکي مخې ته په څومره فاصله کې سړی تېرېدلی شي، سړی اختلی شي. نو چې کوم وړوکی جومات وي، وړوکی مسجد وي، وړوکی ځای وي، محدود ځای وي، نو د هغې مخې ته خو بلکل نشي تېرېدلی. خو یا غټ جومات وي او صحرا وي، غټ میدان وي، هغې کې څوک لمونځ کوي ولاړ وي، نو بیا دومره فاصله کې ته تېرېدلی شي چې دا لمونځ کوونکی که ته خپلې سجدې ته ګوري او مخکې څوک تېرېږي چې ده ته پته نه لګي. یعنې بیا کم از کم شریعت چې کوم دی د هغې مقدار ښودلی دی چې 3 صفه به پرېږدي، 3 صفه مخکې بیا چې کوم دی که دی تېرېږي او ضرورت یې وي، نو 3 صفه مخکې بیا دی تېرېدلی شي. بیا دغه کې څه حرج نشته، خو د 3 صفو نه کم په فاصله کې به دی د لمونځ کوونکي مخکې نه تېرېږي.